بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، ستاسو په علم کې دا چې کوم مناظر دي د فلسطین، هغه خو نه د بیانولو دي او نه سترګې هغې ته کتې شي او نه به طور مسلمان د برداشت دي. خو څومره بېبسي چې په دې وخت کې عالم اسلام وښودله نو هغه هم ناقابل بیان ده. تحریک لبیک د یو ډیر برپور او طاقتور آواز فیصله کړې ده او همیشه الحمدلله د دې تحریک دا تاریخ دی چې د عوامو د جذباتو برپور ترجمانی کوي. انشاءالله په 1 مئی باندې به موږ د فیض آباد نه واخله تر د امریکې د سفارتخانې پورې چې کوم ظالم د دې سره په ښکاره توګه باندې ولاړ دی، د هغې ظالم دروازه به ډبو او ټولې دنیا ته به د هغې دا ظلم ښایو د خپلو مظلومانو مسلمانانو وروڼو په زړونو باندې د مرهم پټۍ دپاره او د هغې سره د اظهار یکجهتۍ دپاره او د مدد دپاره به انشاءالله موږ په 1 مئی باندې راوځو. دا مسله چونکې نه د یو خاص پارټۍ ده نه د یو خاص قوم او قبیلې ده، بطور مسلمان د هر مؤمن مسلمان فرض دی چې د خپلو مظلومانو وروڼو او د بیت المقدس د ازادۍ دپاره په برپور طریقې سره ودرېږي او د حکومت وقت نه دا مطالبه وکړي چې تاسو د دغې خواب د غفلت نه رابیدار شئ، د دې بې حسۍ نه راوځئ او په ښکاره توګه باندې د خپلو مظلومانو وروڼو مدد ته میدان ته راشئ. کیدای شي زموږ په دې عمل باندې د هغې زخمونو لږه ډېره مداوه وشي او هغې دردېدلو زړونو ته لږ قرار میلو شي. الله کریم جل جلاله دې په خپلو نیکو مقاصدو کې موږ ټولو ته کامیابي نصیب کړي.